السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو زه معذرت حسین تاسو ګورئ بازیرا نیوز دا وخت موجود بلوګرام کې د احساس پروګرام تحت چې کوم صارفین دي د هغې لپاره چې کوم اکاونټ د پی ټی آی د طرفه چې کوم جاري شوی هغې کې زموږ سره دلته کې ناظم موجود دی د نور مرګي د هغې موجود دی هغوی سره به خبرې اترې کوو په دې حوالې سره چې دوی څه سټرګل روان دی څه وشو. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. خپل تعارف را سره وکړئ جی. زه محمد علي مې نوم دی، سابقه ناظم یم د ویلج کونسل پروګرام د پاکستان تحریک انصاف سره مې تعلق دی. دا زما مرګي د پاکستان تحریک انصاف موږ دلته کې راغلي یو د خلکو فیسیلیټیټ کولو لپاره د خلکو ته د رهنمایي لپاره د خلکو آګاهي لپاره راغلي دي چې موږ ټول راغونډ شو ولاړو چې خلکو ته مسلې نه او د اسراف ته مسلې نه مېلماني دي زموږ څخه. ها ناظم صاحب دا راته ووایه کوم پروګرام چې د احساس په تحت روان دی آیا په دې کې څه کم کسان په دې کې اهل دي او څه پروګرام روان دی جی؟ دا په درې فیزه کې دی جی. احساس کفالت پروګرام زموږ په الحاد په درې فیزه کې د ګورنمنت د پاکستان د طرف روان دی. په ټول ملک کې د دې نن افتتاح وشوه او دا اولنی فیز کې د چا سره چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کارډونه دا به یو څو ورځې یو کم سے کم 5 ورځې به دا هغه پروګرام رواني چې د چا سره د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کارډي هغې د دننه به راځي ګوته به لګوي او 12000 روپۍ به ورته نغدې ورکوي وظیفه. ها دا راته ووایه ناظم صاحب د 12000 روپو تاسو خبره وکړه آیا په دې کې هر کس هغه چې چا سره بېنظیري کارډ دی کم سکیم کارډ دی که نه نور کسان به په دې کې حساب وي؟ په دې کې په اولني فیز کې هغه خلک دي چې چا سره بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام هغه کارډ دی. په دویم فیز کې چې چا چې په 8171 باندې په 8171 باندې میسج کړی و هغو ته چې تاسو د دې الیجیبل یې د دې اهل یې هغه به راځي هغو ته بیا په دویم فیز کې به دې د هغه راځي. په دریم فیز کې بیا هغه کوم چې موږ په دې کلي کې کوم رجسټریشن موږ کړی خلکو نه د غریبانو خلکو موږ پکې کتلي په دریم فیز کې بیا د دې هغه خلک راځي. ها دا راته ووایه ناظم صاحب په دې کې کم کسان چې وو د هغو سره پاسپورټونه هغه پاسپورټونه والا کسان چې کوم دی کینسل شوي دي آیا په دې کې به هغه کسان حساب وي که څنګه؟ حکومت د دې لپاره خپل یو کرایټیریا ښودې وه چې چا سره څوک چې بار ملک ته ځي څوک چې په بار ملک کې جاب کوي د چا سره چې بار ملک ویزي اته جابونه کوي د عمرې او د حج د ویزې نه علاوه څوک چې بار ملک ته ځي هغه د دې لپاره الیجیبل دي. ها ناظم صاحب دا راته ووایه دا پروګرام چې تاسو کوم روان دی د دې حد د کمې پورې دی دا به میاشت چلېږي ورځ به چلېږي څه پوزیشن دی دی د کمې پورې چې د دې ټولو خلکو ته د دې فایده نه رسېدلي ټول خلک دې ختم شوي دي. فرض کړه زموږ د کلي هغه د پورې به زه د دې کلي کې چې زموږ سره څونه خلک رجسټر دی په دې درېواړو فیزونو کې په بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې په 8171 پروګرام کې چا رجسټر کړی او موږ چې خلکو دي دا ټول چې ختم شوي دي د هغې پورې به دا روان دي. ها ناظم صاحب تاسو زموږ په سکرین باندې کم میندې خویندې چې دا وخت تاسو په زموږ په سکرین باندې ګوري هغو ته څه میسج ورکوئ؟ زما ټول په خپل قوم ته خپلې مشرانو ته خپلې دوی ته دا ریکویسټ دی چې داسې مهرباني وکړي دا ټوله وبا چې په ټوله دنیا کې راغلې ده په دې کې د خپل احتیاط وکړئ. موږ ټول خپل احتیاط وکړو چې زما نه بل سړی ته متاثره نه شي د بل سړي نه زه متاثره نه شم چې موږ داس بار بار انجو په کور کې کینو او موږ د خپلې معاشرې د ټول د دې معاشرې موږ ذمهوار یو که دا معاشره که موږ ته دا مرض موږ ته په دې علاقې کې راغی نو په دې کې به هېڅوک پټ نه شي. پکار دی چې موږ په خپله د دې مخنیوی وکړو د دې احتیاط وکړو. ټیک شو جی مننه جی. امجد صاحب زموږ سره موجود دی. امجد دا راته ووایه کوم پروګرام چې روان دی حکومت اقدامات چې کوم ویلو چې تاسو راځئ ماکس ته ور ته کوم وخته پورې دا ستاسو دا سټرګل روان دی څه په دې کې پوزیشن دی؟ حضرت حسین حدیثي صاحب کتاب د ډېر ښایسته پروګرام روان دی. د ټولو نه غټه خبره دا ده چې په دې کې لکه زه د چا نوم نشم لیکلی زه د چا رجسټریشن نشم کولی دا باقاعده حکومت یو ویب سایټ ډېله جوړ کړی دی په هغې باندې خلکو میسیجز کړي دي او هغوی ته پروګرام باقاعده هغوی ته دغه راغلی دی چې آپ اس پروګرام کې ایل ہے چاته چې وایي چې تاسو مطلب دا دی انتظار وکئ نو ټول شی چې دی دا زموږ نه بالکل چې دی دا ټول پروګرام زموږ نه اوټ دی. خلک موږ آنلاین سیسټم دی دی له خپل سرور دی په دې کې موږ پارټي بازي نشو کولی خپل پردی پکې نشو کولی چې چا میسیج کړی دی او حکومت ولا پیسې ورکوي موږ دا کسان دي دلته په دې سکول کې ناست دي دا زموږ دا خویندې میندې چې راځي زموږ کمرونو د دې بلوګرام امجد دا ته ووایه کوم پروګرام چې ستاسو د 8171 پروګرام دی آیا په هغې کې اوس هم خلک انټري کولی شي که څنګه؟ بالکل په هغې کې خلک د 15 تاریخه پورې میسیج کولی شي. نن د خیره 9 تاریخ دی سبا 10 دی نو 15 تاریخه پورې په هغې تقریبا یو هفته ټایم دی. د دغه ټایم سره سره چې دی خلک خپل میسیجونه کوي که د چا رجسټریشن وشي حکومت ولا 12000 روپۍ ورکړي نو دا خلک متاثره شوی دی ټول دیاړي مار دي مزدورکاره خلک دي او حکومت ولا سره ریلیف ورکړي نو په دې باندې به موږ د ټولو ناول موږ په ذاتي خود زه زموږ دا ملګري
موږ به ډېر زیات خوشحاله یو. دا د دې خلکو حق دی، دا خلک متاثره شوي. حمزه صاحب دا راته ووایه کوم پیکج چې لکه فرض کړه یو میاشت ورکړی شي 12,000 روپۍ، آیا دا به منتلی که نه دا به څه حساب کتاب وي؟ په دې حالاتو او دې ته به ګوري، د حالاتو تناسب ته به ګوري حکومت چې مطلب دا دی که دا وبا دغسې وه او دا وبا اوږده شوه نو انشاءالله تعالی چې مخکې به هم دې خلکو له چې دی دا کم چې د چا رجسټریشن شوی دي له به مخکې مې حکومت پیسې ورکوي. فل حال دا د 4 میاشتو لپاره ده. ها دا راته ووایه کم کسان چې دي هغو له باقاعده هغو له اردو پړاوال نه ورځي، انګلیش نه ورځي، یا چا سره موبایل نشته، هغه به څنګه رسایي کوي؟ حضرت حسین موږ باقاعده په فیسبوک باندې سټیټس ورکړي دي که فرض کې یو سړی نه پوهېږي، زموږ ټول ملګري زموږ ډاکټر صاحب او عمران خان په لګیا دی، هر سړی لګیا دی، سی ایم صاحب لګیا دی، ایم ایل اے صاحب لګیا دی، ټول خلک لګیا دي. دا اویرنس خورئ مطلب دا چې تاسو په 8171 میسج وکړئ چې د کم سړي سره کارت دی په خپل نشي کولی خپل موبایل دی والي او خپل ګاونډي له رور له وراره دی لاړ شي او خپل میسج دی وکړي چې حکومت هغو له 12,000 روپۍ ورکړي نو هغو ته به ریلیف میلاو شي. د دې نه به زموږ دپاره د خوشحالۍ بله غټ مقام نشته. ها دا راته ووایه کم میسج تاسو وایئ تر اوسه پورې دا روان دی په بېنظیرې کم سپورټ دغه باندې، آیا هغه پروګرام لا سټارټ شوی دی که نه پکې ټایم شته؟ اوس په داسې کار وشي چې دا بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې 12,000 روپۍ خلکو له ورکوي، څوک چې زړې پیسې چا اخیستې. اوس چې کوم پروګرام په دې کې 8171 ته کوم میسج خلکو کړی دی او هغو ته یې دا ویلي دي چې تاسو ایل یې اوس په هغوی ته یو کوډ راشي، د کوډ سره سره به هغوی ته به ډیټ ولیکي چې ته په پلان کې ډیټ باندې لاړ شه د بلوګرام اسکول ته، زموږ د کلي خلکو ته به هغه میسج راشي چې ته مقامي سینټر ته لاړ شه او ډیټ په ورته ولیکي چې په دې ډیټ لاړ شه نو هغه به په هغه ډیټ باندې لاړ شي او په سکول کې به خپلې 12,000 روپۍ د هیڅ قسم خپایا په عزت دا د هغوی حق دی، هغوی ته به دا پیسې به کیش شي؟ دا بالکل کیش پیسې دي، تاسو معلومات کولی شئ. په بوجۍ کې روپۍ راوړي دا د دې خلکو حق دی. دا راته ووایه په بلوګرام په یونین کونسل تاسو خبره وکړه، آیا په دې کې صرف بلوګرام به یې که نه کولاډیر او وډګرام به پکې شامل دي؟ په دې سینټر کې زموږ سره ګوره کولاډیر زموږ په ویلیج کونسل کې دی. موږ کولاډیر کې هلته په جوماتونو کې موږ ملګرو ته ټلیفونونه وکړل، هغوی هم خلک خبر کړل. دا ټول شی چې دی حضرت حسین دا زموږ د ویلیج کونسل بلوګرام دی، په زموږ په ویلیج کور کې کولاډیر هم دی، د کولاډیر ملګرو ته موږ میسیجونه وکړل او د کولاډیر نه هم خلک راځي او هغو هم پیسې الي خپلې. ټیلیګرام والا خپل دي، تیندوډا خپل دی، ګوګدره خپله ده، ګوګدره خپل نور یونین کونسل به په خپلو یونین کونسل کې اخلي؟ هر یو ویلیج کونسل کې یو سینټر دی زما. امجده زموږ بازي ریډیو باندې تا خلک ګوري، یو میسج ورکړه خپل طرفه. زه دا میسج ورکوم چې دا ټایم د سختي دی، زه د خپل خلکو ته دا وایم چې موږ ته زموږ سره احساس دی چې د خلکو کاروبارونه بند شوي دي، د خلکو سره مطلب دا دی چې پیسې روپۍ دا نشته، ټول دیاړیمار غریبانان خلک یو، خو دا وبا الله پاک راوستې ده، په ټوله دنیا یې راوستې ده. موږ له پکار دی چې موږ احتیاطي کم تدابیر دي په هغې عمل وکړو، بار بار لاس یې پوزې ته ماسک اچو او زیات ګرځو نه، نو ګڼه نه جوړو، نو د هغې نه به دا اویرنس وشي چې زموږ دا کلی زموږ دا سواد به بچ پاتې شي. زه دغه میسج ورکوم. ډېر ښه جي، مننه جي. تاسو زموږ د ملګرو خبرې واورېدې. احساس پروګرام په تحت چې کوم پروګرام روان دی تاسو کتلی شئ، د بلوګرام اسکول کې یونین کونسل پروګرام په هغې کې باقاعده پیسې ورکړی کېږي. دا دې وینا ده چې یاره دا پیسې صرف او صرف هغه کسان کوم چې بېنظیري کارت سره تعلق لري هغه کسان به باقي چې کوم دی کوم کله چې اعلان وکړی شي چاته میسج لاړ شي، کوم کسان چې اهلي نو هغو ته به باقاعده کوډ ځي او د هغه کوډ پیسې باندې به هغه راځي او هغو ته به پیسې میلاویږي. ما حضرت حسین لره که اجازت د الله په امان.